أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. دا سورة بقرة دریم نمبر رکودا یوشتم آیت تے ادینا مخی منگا ہوئل کہ پا سورة بقرة اول کی مسلمانان و مومنین و باقسو او داغین پس بیاد خالص کفار بحث چلے دو او داغین بعد منافقین و پبارک دویم نمبر پورا رکوہ بیا داغی اور دو مثالوں ذکر کرو اوس چې دا ټول فرقې ذکر کړي نو دا هغه بعد د ټول فرقو ته خطاب کوي الله تعالی چې د الله تعالی مخلوقات تاسو د خپل رب عبادت کوئ نو دا غي بیا د کوم رب عبادت او دا غي د پاره بیا سو احسانات هم ذکر کړي چې پتا سو باندې دا رب احسانات شته نوائی یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو عبادت وکئی ربکم دخبل رب الذي اغا خلقکم چتاسو پیدا کریے والذین وغا خلق من قبلکم چستاسو نمخیری یعنی امین پیدا کری لعلکم تتقون ددیر پارا چتاسو پریزگار جوڑ شئی یعنی دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی عبادت کوئی نو تاسو با کې دیشي چې پرهیزګار جوړ شي او د متقیانو سره چې د غبیا جنت الفردوس دی الذي ذم صفات هغه د رب هغه رب جعل چې پیدا کړی د تاسو د پارا لکم تاسو د پارا الارض وسمک فراشا فرش والسماء واسمان بناء چتو زمکه استاسو د پاره فرش وګرځاو یو قسم بسترې درل جوړ کړه او اسمان استاسو د پاره چت جوړ کو وانزل او نازل کړه من السماء د اسمان ماء فاخرج داغي په نتیجه کې دغه الله تعالی راويستل به دغه او په ذریعه سره من الثمرات میوه سراويستل میوه راويستلې یعنی تاسو یې نه په دنیا کې چې یار دا کم څه کې باران وشي نو د باران نه پس چې مختلف ماشين کې چې هغه راوخیږي هغه دې هغه فصل ته فائدہ ورسوي او ټول میوه ته فائدہ ورسوي فاخرج راويستلې به دغه فصل سره من الثمرات میوه د چا لپاره رزقا لكم استاسو د رزق لپاره فلا تجعلوا مگر زوي لله الله لا اندادا شرکان وانتم تعلمون حالانکه تاسو پوهیږئ نو چې د دومره چې یو کس پتا باندې یو ذات پتا باندې دومره احسانات کوي چې هغه تعالی د لاس ته او د ګرځېدو لپاره فرش درکړي او د سوري د لپاره چت درکړي او د هغې نه پس تاسو د رزق لپاره چې دی میوې درکړي نو دومره احساناتو والا رب د هغې مقابل کې شریکان جوړول چې دی هغه مناسبه نه دي جایزه نه دي نو ځکه وایي چې فلا تجعلوا لله اندادا او تاسو شریک مه جوړوئ د الله په مقابله کې او تاسو پوهیږئ چې یاره دا غلطه ده وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مخکې د سوره بقره په اول سر کې ویلي چې لا ریب فی
فيه چې په دې کتاب کې هیڅ شک نشته او دا شک دوه قسمونه بیان کړی شو چې یو شک خدا چې دا د الله تعالی د طرف نه په دې کې څه شکی نو دا هغې نفي کړی و چې لا ریب فيه په دې کې هیڅ شک نشته دا الله تعالی چې نازل کړی دی او په دې د دې هر لفظ چې دی هغه بغیر سره شک نه دی دویم نمبر شک دا کېدی شو چې یاره د بنده په خپل فهم کې چې دی هغه کچره وي او هغه پرې پوه نه شي نو هغه ممکنه وه نو چې هغه ممکنه وه هغه شک د بنده د طرف نه نو الله تعالی ورته وایي چې بالفرض دغه شک ستاسو په زړه کې یې نو د هغې مثانه طریقه حل دا دی چې تاسو د دې په مقابله کې بل یو آیت یا صورت راوړئ نو موږ به ووایو چې دا ستاسو شک صحیح دی خو هغه هم تاسو نشئ کولی نو چې تاسو یې نشئ کولی نو مطلب دا چې دا کتاب د هر قسم د شک او ریب نه پاک دی نو په دې آیت کې الله تعالی یو لوی چیلنج ورکوي او یو عجیبه چیلنج ورکوي چې د دغه چیلنج نه بعد د دې کتاب معجزه هغه بالکل واضح او ښکاره شوله چې 1450 کاله تقریبا تیر شو او نه تر هغه نه د هغه وخت فصحاو بلغاو کفارو د دې مثل صورت راویستو او نه تر اوسه پورې چا د هغه مثل صورت راویستی دی وایي اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن كُنْتُمْ كَچَرْتَ يَيْتَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّ مِمَّا دَهَرَ غَسَنَا نَزَّلْنَا چِمُنْگَا ذِلْكَرِدِ عَلَىٰ عَبْدِنَا پَخْفَلْ بَنْدَبَانِ فَأْتُونُ رَاوْلَيْ بِسُورَةٍ یو صورت من مثله دَدَغِ پَشَان بیا ورتوئی وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور راوبلے خپل شهدا او خپل ملګری لیکن من دون الله دا الله نه علاوه تاسو چې څومره غټان دي څومره فصحا دي څومره بلغا دي څومره شاعران دي ټول په ټول راوړی تاسو ته دا چیلنج دی دا ولدي په شان یو د قرآن مجید د سورت په شان یو سورت راوړی نو په تاسو هغه راوړو ټیکدا او قرآن نه وړو نو بیا چې دی تاسو په دې کتاب کې شک مه کوئ نو الله تعالی ول چیلنج ورکوي ودعوا شهداءکم وخپل شهدا مشران راوړئ من دون الله الله نه علاوه ان کنتم کچرت یی تاسو صادقین رښتونی او ظاهره خبره چې دوی په خپل شک کې رښتونی نه دي نو چې خپل شک کې رښتونی نه دي دروغجن دي نو څه نتیجه به راځي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرْتَ تَاسُ دَاسِ کار ونکو وَلَن تَفْعَلُوا او دویم صورت کې ورته وایي چې هرگز داسې نشئ کولی یعنی صورت نشئ راوړی نو چې نشئ راوړی نو د هغې نتیجه دا راوځي چې فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي نو ویرېږئ د هغه اور نه وقودها چې د هغې خشاک الناس خلق دی والحجارة او ګټې دي اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی د کافرانو دپاره دی یعنی که تاسو دغه صورت په شان یو صورت راوړو او دا ظاهره خبره ده چې دا تاسو نشئ کولی نو چې نشئ کولی او بیا هم په خپل ضد او عناد باندې قایم دایم اوسېږئ نو د هغې نه پس چې دی هغه تاسو داسې اور ته تیاری وکئ چې د هغه اور خشاک چې دی هغه خلک او ګټې دي داسې یو اور داسې تیز اور چې د هغې خشاک ګټې او سړي یا خلک یي نو هغې ته بیا د ټینګېدو هېڅوک نه نو لہذا تاسو ورته ځان تیار کړئ ځکه چې تاسو ځان هغه په ضد باندې قایم کړی دی نو عدت للکافرین کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی تاسو به ورته بیا ځئ بس